بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دا خبر ابن زون په ول بکور دي چې د نکوه دی واجنه دنیا او آخرت کی کومي فائدې حاصلېږي اغا خز او خوان کی څه کلمین وی محبت وی الب حاصلېږي محبت او د اتفاق ذریعہ د یو بل حقونو نمولمیږي او څه کله دا ادا کول شي به به الله دغه په منځ کې مینه محبت وي. الله تعالی ارشاد فرمایي چې اې د ایمان ول خلکو تاسو خپل ځون خپل کور ولا اهل عیال دی ور دی جهنم نه باج کې چې دیغه ور او هغه لرګي به کوم د انسانون اور کونی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې هر یو کاس د هغه نه دی لوندو کسونو تپوس کیږي چې تو په زمي چوک وی یعنی زکوم مشر داغه نه به خپل دی لوندي خلکو تپوس کیږي څنګه په بری کې تاسو څه کړی لکه څنګه خزه د دې کور ذمہ وره ده او دغه د بچیو ذمہ وره ده په دغه د اختیار د قیمت پر دې بدینه خزینه د کور په بری کې او دغه بچی په بری کې تپوس کیږي اندسي سړای هم د کور د بچیو د خزې ذمہ ور دغه نه به دغه تپوس کیږي د پورا کور ولا آیا تو د خپل خزې د بچیو د کور حق ادا کړه دا کنه ادا کړه. قرآن پاک او حدیث د دې خزو او د سړیو په ذمہ باندې کوم حقونه دي غای بیان کړی دي سپدی کې به هر یو سړی نه خزې په بری کې تپوس کیږي او خزې نه به د سړی په بری کې تپوس کیږي او دغه نه به د اولاد په بری کې تپوس کیږي. آیا دغه د شریعت خلاف کوم کارونه کړی دي نه تاسو مانی کړی دي کنه دي مانی کړی دا اټولو په بری کې به تپوس کیږي. نو اوس کې ایدی دی پاره خا خبره دغه چې خزا او خوند دا خپل بچایو ته دی الله او دی الله دی رسول صلی الله علیه وسلم دی حکمونو موافق تعلیم ورګي دغه تربیت وکي. سړی ته پکور دي چې دی په زمي کوم حقوق دي اادو پورا کی او خزی ته پکور دي چې خزی په زمي کوم حقوق دي اادو پورا کی. خزی خو بس دا سوچ گئی چې بس سړی ته مټیکاله په خا کړل اور بنیوم خوړلا بچی مو سمبول کړلو او شودی یا جمی یا څه امو وکړلو او پیسې پاتې دنه لګي زوره گاټا او چې ته کې خرج کول پکور دي څنګه خرج کول پکور دي او نه خرج کول خیال ستی نه بچایو خیال ستی دی المنزه دی او د سود تلاوت او نه دی خپل ځون خیال ستی سلمون او د تلاوت شتو کنه شتو اندارم نه سړی ته هم څه خیال نشته نن سبا هیڅ فکر نه ستی څه د دنیا حقوق سره سره د خپل خزي حق هم وپیژندي سکور ته روشونه تاسو کی صرف دا غا سټیکاله تیار ده کنه ده تیار دا تاسو چې کنه کی چې تول موز کړه ده کنه ده کړه نو دا تاسو وڅنګ وږي چې سړی کله خپل بالموز وی المنزور نه کی یا بخزینه څه دی المنزور تاسو وږي او با سړی خودسي ز هغه د خپل خزو د دنیوي حقوق هم نه ادا کوي خزو نه بالکل بے فکر وي تر دې پوری سکورونو کې هم نه سملی او د خزو حقوق نه غافل وي حالانکه شپې کور تر تلل خپل خزي سره سملسل د دې خزي شرعي حق ده با سړی خزو سره بالکل خبري نه کوي او باز بدی کې څغازنو ته دیندور هم یي بزرګون هم یي او د بزرګ مرید هم ځون غني المزم کوي رژیم ستي ذکر په بند هم وي او خپل ځون دی پر د جنت د خصلو داوی هم کوي مګر د خزو حقوقونه بالکل غفل وي. یو څه تل بګور دي چې د خزي دغه هم حق ده څو په یو وخت کې غسر خبري کول هغه ته تکلیف نه ور کول د آرام سره دغه خبري اوریدل هغه زړه ستل هغه خوشلول دا اټول داخلي دي خنن دیندور خلک دي دا خبر نه غفیل دي. با سړی خو خبرو کې خزو کې وړي وړي غلطي روبو سیغ دی واجنه به خبري او سره باندې کی او خبري خبر دوات به کور ته رسیم نه سملیم نه سره آیا تاسو دا غوړې سپه خزو باندې اندانو نه روب جمع کړل شي لکه څنګه نوکاره کسي د څوره سخت زړه د انسانو یو سړی ملګری وي عملګرو باندې دسي روب چوي لکه څنګه په نوکارونو باندې نو آیا ملګری به دي روب ومني نه څکله ملګری دي روب نه مني
نه خځه باندې څه سي روپ چي نه خځه به دي روپ څو مونی نه ګوره تجربه نه خبره معلومه یا څه کله په سړی باندې څه مصیبت روشي نه اټول نه زیات ملګرتیا نه خودي سره ملګری کوي نه مور پلور کوي حتی څورور خور آج کې پری دی مگر په دې هر حالت کې خزه په دې سړی سره ویلوړوي څه بیماری کې څنګه طریقې سره سره هات ورسي نه څورور نه څه بلچو کو دې تر هات رسول شي بلکې خزه دې سره برابر په دې دنیا کارونو کې سړی سره ویلوړوي به دا ظلم نه ده څه سړی خزه سره دې نو کارونو غندي یعنی رویاستي او دا ظلم نه ده څه هغه موته سودي اخپو او د چپل خوري په شکل کې غنو ای دیواجنا د کور دیوا د کور ابدی دا خزه ده او دا غنل هم بکور دي دا غضب نه ده څه کچی دا ایوا خزه تو ته به توري ناز ایوانی خبره وکي نتاغه ته داسې زویر کې چې تاغه سره خبري باندې کی هغه ته بالکل پرې ده زیاړ سپکې سپوري وته وکي هغه ته ټیلی ویر کې او ته تا وځه کورنا ته خو هغه ته چې ته سیتل لشي کوم څه ته د زړه غوړي لوړ شه هغه غریب استیو دي جوړونه بل هیڅ نه کوي حالانکه دغه حق انداغه د تغیر سره ته خندو وکي هغه سره ته زړه لګول ولا خبري وکي دغه ناز او نخري ته یوسي او نور پر دوات هغه بدتمیزی هم برداشت کی نن دا حقوق سره بالکل پری کی دي هغه دا سړی دا غوړي څخه دي کورو کې دي نو کارونو غوندي زندگی تیر کی او موته الټا جواب ورونه کی او با سړی خدا غوړي څخه دي دی مو غوندي تمیز ولوي هغه کې سلیقاوي او څه کله څه خدینه یو به تمیز ولا خبر اوري نو هغه ته سخت سزا ور کوي یو څه تر بکور دي سيو حق دي خدي دغه هم د دغه به تمیزي به برداشت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څه خزه د دکلی پخته او کګي پخته نه پیدا شوی دا یعنی کګي پخته نه پیدا شوی دا ا دی واجینا ا دی په عادتونو کې بو کګول خو مخوي کچوک دوسه د کول کوشش کوي نو موت به کی ا دی واجینا دینه فدا هم سي د کول خصل پکور دي خفیدای کګولی بمخت ستی کګولا صدا ګورا کوک شاید نه کوک شي دي د څه طریقې سبو نه فدا خالص ادر موت نشي نو مناسب هم داغه دا څه خزه یو نیمزو کې بدتمیزي وکي کوي یو نیمزو کې د خبرو کې ته بیا باندې ټیک نه لګي هغه بدتمیزي ته برداشت کا او کومي خزه سیده ساده وي ناغه اندانو منه غا کوي او کومي څه چلو کوي ناغه کې به شرم او حیا کم وي هغه به تو سره خله هم وای شباب هم وای او ته بدای څه نوکار ته ونیسا کور کورونو دی پر بيدا وکا خوش کرڅنن سبب به تعلیم یافته شي هر له سره ناغه خو به یادې دی فتنه هغه کې زیات شي بهر حال خزو کې څکومي سیده ساده خزوی نن سبا د تعلیم یافته خزي څنګه کله بیمارونی شي به ستا بیمار به دي خپل کور کو زنه بیمار کا مخبل سر خوږي خپل ستړي نشه کوم به زون دي پر څه قامو کا خزو کومي سیده ساده خزوی کړه ته پرته باندې نه پیږي خپل بیماری خص کړه ته پاتې وری خوند مو بیمار ده نه به غریب سره دي چې تکلیف کوي خپل بیماریونه پویر شي او د خپل میړه په خدمت کې ولګي خپل ځون بالکل نه پویری هر وخت د سړي په خدمت کې لګیاوي او مغانو نه ټیکاله ته پغا کی مغانو منا خورو قرباني وکي او کله کله قدس یې مروشي چې کول منو روشي دو خپل وګي وی او المنو ته ټیکاله روسي دو غریب خپل وګي پوتې شي کڅ او ته پوتې شي پوتې کني وګي پوتې شي او کچې ته به نیمه شپې سړی سفر نه روشي په دو خپل اروم راحت پری دی چې شي ټیکاله ته پغا کی خدمت وکي هو قسم تکلیفونه خوندې پر برداشت کوي څوک تمیز ولا خزوی کنه تمیز ولا هغه کې به دا خبرې نه وي دا هغه خزو کې څوک سیده ساده وي نه هغه به تمیز خبرې هم کوي هغه دانو نستړي سمنی هم کوي نو کچیتا دغه به تمیز دی واجب نه ته تکلیف نه دیغه علاج دغه هم ده څنګه ته د دین کتابونه وخه هغه باندې علم وکا هغه عادتونه ته ټیکا خدای خوف هغه زلنو ته وروچا ای سړی حقوق ور باندې ورزدا کو ته معلومیګا باقی امید ستا باقی دا امید ستل څنګه بالکل سیده شي یو انسان پیدایشي کوک دا نه هغه سیده کول دا ډیر مشکل کور ده بهر حال خزي ته دا شون خیال پکور دی او کله کله به تمیزیونه وشي هغه ته غوسه نه کول پکور بلکې هغه برداشت کول پکور دی په خپل باندې سړی څوره ځون صفوستی هر له سره خزي نه کپړو خیال نه دیغه خورو خیال بلکې
هر یو سړي ته د خپل کور حالت معلوم دي، نه پیسې وی کوي، نور باندې خوراکونه کوي، دا ظلم ده او حق تلفی ده. او بعض سړي خو دوره پرې سخو طبيعت ولوي، هغه خپل خزي پرې دي نور خزو پسې ساروي، کله وزو کی کله بلزو کی الیاذ بالله زنونو کې مبتلا، خپل خزي بالکل خستا هورو غوندي خزي وته کورو کې نوستي دي، هغه نه مخ اړوله، چوک په موبایل باندې غږیدل، چوک خزو پسې نور زینو کې ګرځیدل، خپل خزي ته په انتظار کې وي او دا نور خلکو پسې ګرځي او خزي ته صفاتي ولګي یا غریبه چوته سیل هم نشي څه خوندې وي او سیو دي جړونه او خو تلول نه بل هیڅ هم نه کوي. یو بزرګي څه دی مو خزه ډیره بدمزوجي وا، ایوا ورځي از خزي ته ویلو ست ډیره بدقسمتي ته مو سره پتی کیږي او ته دوره زمانہ تیر شولا مگر اته بدمزوجي ختم نشولا. خزي وته ویلو څه ویل بدقسمتي مونږ زیات خوش قسمت خپل هیڅوک نشته، سيتو غندي سړای مو ته ملو ده، بدقسمت خطي ستو ته بدمزوج خزي ملو شوی ده. دا جواب څه کله وریدلو نو بزرګ ته فرمایلو ستو وګټلا او مو بو یکړه. الله تعالی نیکو بندگانو ته د خزو حکومت خزي تکلیف ور کوي، خزي کوم هغه کوي بدتمیزي کوي او سړای ته باندې صبر وکي، الله تعالی باندې لوی اجرونه وی کوي، سادوی برداشت کوي او الله تعالی رضا او تحصیلږي. یو تحصیلدار ډیر دیندار سړایو، خزه لغندي کماک لغندي وا او لګي به خرچي کولی، خدای تحصیلدار حالت دغه اکثر به دغه خبرې څه کله کولی نه خبرې کې بدایي سي مولي ونه نن د سری دي، مولي ونه نن دا غلطي شویا، مولي ونه نن دا نقصان کړه دا غرض دا هر خبرې کې بدایي سي مولي ونه نیو کاسو ته وایو ته سیدور سیب به ته دې سره دوره مینه ویلې کوي څه کله هر خبرې کې یا سي مولي ونه بیا سره مینه ویلې ستي نغو دې سو ورونه هغه دوره شریفه خزه س بتمیزه ډېری زیاتې دي. خدای وا خبرو کې ډېر خسته ده، څنګه زونه په میاشتو په کلونو کور نه لوړ شه او د زیو کونچ کینو څو پرې زره واپس نه شو نو دوی په مغه کونچ کې نوست یعنی دی مو دی عزت به عزت نه کوي، نور طرف ته دي توجه نه سي دې وجه نه مو باندې ډېر زته کورونه نو سوچ کول پکور دي چې واخه ځکه هر څنګه وی کار څنګه چې دي ته عزت دي ته حیا خیال ستي هغه سره محبت کول پکور دي. یو سړی حضرت عمر رضی الله عنه کو ته روغلو د خپل خزي شکایت یو ته کول زمو سره خزه جګړې ریزوي کوي. په دی واقع عمر رضی الله سره خپل خزي لنجاوا بعد را دی وته یلو هغه سړی څه چوکره غلو عمر رضی الله کوړه هغه څه کله دا आवाज وریدلو نو دوه دروازې خو ته ټکولې دی زونه لوړ شخ په دی واقع عمر زونه مدیر وروته دی څنګه راغلی او دی جی بس زیدی پر غلم چې خپل خزي دی بد زبانه شکایت دته وکړه خموت وریدل تو سره خپل خزه لګیا لنجی گئی او ته هیڅ جواب ته نه ویلو ځکه بس روان شو ځای مو خزه د سې کوي بس هغه مو باندې دا حق ته برداشت کزا. نو عمر زینو دوی څګورا ای خزي یو حق داغه دا مو باندې مو سره خېګړه داغه ته زی جهنم نه باچ کړي، زیبادو کرون نه باچ کړي، ځکه څنګه هغه مو هر څه پوره کیږي نه ز جهنم نه باچ باد کرون نه باچ. دویم حق داغه څنګه د مو کور شو کې دوره ده مو باندې دا حق ده او بل هغه د مو د کور حفاظت کوي، دریم د مو د بچیو خیال ستي تشي متیازي ډاګي متیازي صفګي رتستروي او څلورم حق داغه ده څنګه مو ته ټیکاله په خې په مو باندې خوري په بچي باندې می خوري او پنځم حق داغه ده څنګه د مو کپړی وینځي او د مو ډیر خدمتونه کوي. نو وګوره څوره کارونه کوي کور دی پر چوکي دوره ده نو چوکي دوره بده بني ولا کور صفګي ندی پر بده بل خکرو بني ولا ای بچي خدمت کوي دی پر بده خپل نو کارنی ولا او ټیکاله په خې دی پر بده ټیکاله په خون کې نیولا کپڑے وینځنی دی پر خپل څه کومي کپڑے وینځي ابد وتنی ولا نو زوره غمونو کې به تګیروا نو دا دوره غمونه دلته یې وخت کوي. نو کبه هغه چې ته مونږ خفاشي غوساو کې به انصاف هم دا څه دغه خپګون برداشت کو یا دغه وانی مسخت خبره برداشت کو هغه ته جواب نه کو. نن په دې زمانه کې ای مخالګي ته زړه وام وده کوم او نن سبب په زمانه کې دوام وده بالکل نه دی کول پکور زکات یو سړی ایوي خزي سره انصاف نشي کولا دوامي خزي سره به انصاف کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه چې د دې وسړي دوی خزي وي او هغه په هغه ته ویکلی روکي کی خوروکس کو کی څملستلو کی برابرول او سر نه کوي نو دا مون لوړل زدينه لوړل یعنی مو دا شفاعت نه محروم شولو. نه دی واجینا دی الله تعالی خفګون دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفګون به دا سیو دی جهنم نه بلی زنيشته دا یو ستل پکور دی خذو سره خصلو کول پکور دی او خذو سره مینا محبت ستل پکور دی او خذو ډیر حقوق دی او ای خیال ستل پکور دی او دی خذو باندې د خواندان خپل حقوق دي
اب ان شاء الله خپل ځکه کې بینو خو چونکی مو دي زنانو حقوق باندې لګیایو نو زنانو خیال ډیر زیات ستر پکور دی هغه نه دي خفقول پکور هغه ته دینی اسلامي تعلیم ورکول پکور دی الله تعالی د متستفیدین عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.